لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. دا شیطان دا سکیمونو سازشونو چالونو متعلق بیان میں تیرہ جمعم کڑیو او میں ویلیو چی سا ایسا دا دے پاتے دا برتا آئندہ جمعہ بیان کم. ما در تویلیو چی شیطان دا انسان غٹ دشمن دے اور رب العالمین تا دون غٹ دشمن دے چی دا خدینم دا دسترگی ندی شرمی دلے اللہ تے مخ پا مخ قسمون خوڑلی دی او پا مخامخ ورطوئی چی زبا دا آدم او دا اولاد سره گورم دا بچی چی سمر دی دی بخپا کوم پا دی خپلو بچو باندے او دی بچو تا بیدار طرف نا حملے با پی کوم پریدم بینا دا یو بچے با مانا بچ نا پاتی کیگی نو چی یو شی دمرا زانتا زورور وی او دمرا زانتا کلک وی چی اللہ تا مخامخ مقابلی تا ادریگی او اللہ تا مخامخ قسمون خوری نو دا دیر بے حیائی نو دی پا مختلفو طریقو رازی او مختلف سکیمون او سازشون جوڑی او مقصد صرف او صرف دا دے کہ دا انسان او دا اللہ پا منس کے لری والے پیدا کی. مقصد صرف دا دے کہ اللہ دا بندہ نخپا کی او دا بندہ جہنم تلارشی او دے خوشحال جن تیر نکی. دنیا کم دا کوشش تے او پا خیرت کم کوشش تے امت سکے چی پا پیغمبرانوی دا محنتو نکڑی دینو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چے دا اللہ پا حکم کلا خپل بچے بوتا دے دا پارا چی دے دا قربانی کم ذبح کم دا اللہ پنو نو بچی تاوی رسی راوالا او چاڑیم راواغشتا بابا سکے وی قربانی کو. قرآن شریف کے اللہ فرمائی فلما بلغ معه السعی چکل منڈو ترلو تو رسید. علماوی 200 کالو تا تقریبا دا اسماعیل علیہ السلام عمر رسید. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی ازبحک فانظر ماذا ترا. نو بچی تا وی مخکنوی قربانی کو ٹھیک دا قربانی ذبحہ کا دا گٹ کے او کا دا زوی کے دا اللہ پنم قربانی تقرب اللہ نزدیکت حاصل اولو تا وی پدے اللہ بندت نزدیکی چی روان شنو دا شیطان تا گوروز دا انسان پا شکل لاغی و بی بی حاجری تا وی دا اسماعیل علیہ السلام مورتا وی زوی او خاون دے سشو وی لالل چی تا قربانی کئی وی تا تا پتر چی بچی دا لسلب ہوتا وی نا وی ستا دا بچی لالی گورا دلتا استاد شوروش چی دا مور فریادو کی او مور منڈ کی او دا اللہ دا حکم پورا نشی. لیکن چونکہ مورم دے اسماعیل علیہ السلام مور دو دے ابراہیم علیہ السلام غند پیغمبر بی بی دا نو انسان تبا اللہ مخ کی او بچے برستوی. انسان با اللہ دا مال او دا بچو دا عرصن او چت گنی نو مور ویچ دا خوص مالا کار گوری ما دا اللہ نلرے کئی وی چتا با داسی او کچی او پلار با زوی لال کی بی بی حاجرہ ورطوئی او بیا داسی بچے دا اسماعیل غندے بچے او دا ابراہیم غندے رحم دل پلار. قرآن شریف کے اللہ وی ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم علیہ السلام کہ یو جڑا ډیره زیاته وه، هر وخت به آه 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 الله ته کول، جړا کې د خولې د بنده نه آه آه سلګو سره وځي، او حلیم ډیر زیات صابر.
صبرناک پیغمبرو او اخیار تم وی اخیارم دے او صابرم دے. نو د ابراہیم بغندے علیہ السلام غندے پلار چی دیر صبرناک دے او د ابراہیم غندے پلار چی دیر اخیار دے قابل دے. اب سنگ خپل بچے ذبح کی او د اسماعیل غندے بچے. نو شیطان دل تکے یو چال چلی خو ناکام کیگی پکے وی اغوی چی ما تا اللہ ویلی دی. ٹھیک دا چی بچے ذبح کول گران کار دے خو اغا اللہ بانا کئی چی دا ما تا اللہ ویلی دی. نبی بی حاجرہ فوراً ورتوی وی چی اللہ و تا ویلی دی نو دا ما دا ویلی قربانی کیس پروانشتا. ناکام شو سازش ناکام شو. چی دلتا ناکام شو علتا من ڈکلے علتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لمخل ورغی وی سکے دے یو بڑا سڑی پا شکل ورغی. دا شیطان دا یو اندازہ دا چی دل خدای دا سے وجود ورکڑی دے چی دے پا مختلف شکلونو بدلی دیش. دا یو بڑا سڑی دے یو تجربہ کار سڑی پا شکل کے ورغی او ابراہیم علیہ السلام توزانے جڑگونے کو دا سے شکل بدل کا وی چر تروانے سکے وی ستا ما سر سغرد دے وی دا خبر شیم چی دا ازوید اللہ پا نم ذبح کے او تغلش وی داسم سوک کئی سونا پا اللہ دا لبچے در کردے دے او سمر پا دعاگان وی دل در کردے دے او دا معشوم بل بچے دے منشتے دا غیو بچے دے او موری دا ولی زیادی کے پریگی دا چی اللہ عبادت بکی لوی بشستا شان پیغمبر بتے جوڑ شی گور آغا تڑکے رکاو خوب دلی دلے دے اس خوب ہم سا خبر ہے کہ تا پا خوب باندے عمل کے. باس ابراہیم علیہ السلام پوئی شوق پیغمبر ہو کہ دا خو شیطان دے لرشا خدے دے رسوا کا ما تا دا اللہ حکم دے دما دا اللہ نظما بچے قربان اس پروانشتا اللہ ما تا حکم کو نو بچے خمال اللہ را کردے دے چے اللہ را کا اللہ واغش خبر اغلا ذکر اذن للہ ما اخذ ولہو ما اعطوا ورکا ولم اللہ کے واغش تلم اللہ کے لیکی سدی او بیا چې د ډیر ټینګار کاو نو ابراهیم علیه السلام یو څو کاڼي راواغېستل دی یې پیوویشتو چې ویویش دی غیب شو په دا ځمکه ننوت. هغه ځای چې کوم د ابراهیم علیه السلام دا شیطان ویشتلی دی اوس هغه ځای کې د کاڼي یو دیوال دی مخکې یو سلې و برجې وه اوس یو لوی دیوال دی او د ابراهیم علیه السلام هغه طریقه د نبی علیه السلام امت پوره کوي کوم چې هغه کړې وه د اختر په ورځ باندې ځي او دغه شیطان ولی زمونږ دا خلق وتا غټ شیطان وای دا غټ شیطان نه دی برجې دا جمره وته وای د کاڼي یو دیوال ورته وای د کاڼي یو سلې وته وای بس هغه ولي دا څنګه چې شیطان ولاړ دی باز خلک اوسم وای شیطان می وښته هغه وای ګنې دا شیطان دلته غټه په شکل او څوک وی شیطان و سره تړلی وي او تا غولي نه داسې نه ده بس دا خو یو بیبي هاجرې د صفا او مروه منځ کې منډه والې ورته د هغه په طریقه منډه وې او دغه ابراهیم علیه السلام دا کاڼي ویشتي و شیطان یې ویشتي نو ته د ابراهیم علیه السلام هغه ادا کې حضور پاک هم هغسې وکولتیم کې زما د نیکه طریقه ده و الله پې خوشحاله شوی دی نو زه عبادت خو دې ته وایي چې هغه کار وکړي چې الله پې خوشحاله شي نو د پیغمبر په نقشه کار کولو باندې الله خوشحالېږي بس. ابراہیم علیہ السلام یو نقشہ دا دا غین پس دا حضور پاک نقشہ دا او منگی اگا سکب دیر خلق دا سیم وی مالی دلی پخپلا سپلے او باسی او کیالے او باسی او ورشغالی کستا پا مور وی اگا دا سیم کنزل و سر پیلو کی کنزلو کی او دیر پاکی دا سی وی چی زان سر چوکا موڑی اس خو خیر چوکی نپری دی خو پخواب دا سیم وا اولیگا ستاغا خزا او ستاغا مور کنزلو کی مای گورا تالا غلا ڈب ندے ورکڑا چی مخ کی دوزخ تا رسول شیطان تا گورا زان تا پی کنزل کی چی خیر دی ما تا کنزلو کا خو جدا خدای نا لرشی مالا گزار را کا ما تا کنزلو کا زما مورو کنزا زما خزاو کنزا خو پیس پروانیشتا چا نبا لرکے گی اللہ نبا لرکے گی دا پیغمبر دا سنتو نبا لرکے گی او دا مبارک روز چی دا دعا روز دا پدی روز دا خیری دا خلین او باسم کنزل دا خلین او باسم چی دا عمل دی برباد کم دوم را پورا سیز دی دا مالا ڈا براکا پروانیشتا ما تا کنزلو کا خود خدای نا خود لرکم کن پریدم دینا دا دی چالون او سکیمون سازشون دی نو داگوری پا کانو ویشتل یا پا چوکاوی وحل یا پا سپلی ویشتل او یا مثلا پا کیڑای ویشتل دا دا سنت و خلاف گناہ دا گورا منگ با اللہ خوشحالو دا پیغمبر پا طریقہ دا یادو ساتے رونو
د پیغمبر مبارک په طریقه چې روان شي نو الله به خوشحاله کړي. او که ته د پیغمبر په طریقه نه دی خپلې طریقې اختیار نو که ته ډېر وایې چې د په الله خوشحالوم نو بځای د الله د خوشحالولو خفه به کړي. داسې ده که نه؟ خپله طریقه به د ځانه نه جوړه، که خپله طریقه دې جوړه کړه او دې ته شریعت وی او دین دی وی دې ته بدعت وی، دا سخت جرم دی، ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د خطرناکه ګناه او ډېره د ګمراهۍ سي هغې ته بدعت ویل کېږي. بدعت څه ته ویل کېږي؟ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. نبی علیہ السلام فرمایي چې زما په دین کې چا یو نوی کار جوړ کړ د خپله ځانه او دا وایي چې دا د شریعت شی دی، دا د پیغمبر نه ثابت دی، دا د خدای نه ثابت دی، او د پیغمبر او د خدای نه ثابت نی او تا د ځان یو شی جوړ کو، اگر چې د ثواب په نیت یې کې د ثواب په نیت یې کې دې ته بدعت وایي. کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی ده. وکل ضلالة فی النار، او هر گمراهی د هغې ځای اور دی. زه به مثال درکړم. د ماښام څو رکعاته دي ما ته ووایه؟ 3. اوس که یو سړی و یاره یو به پې زیات کړو څه لنډې بونډې مونځ کوو 2.5 شو 2.5 3 رکعاته شو نو دا یو شفعه دې پوره شوه، دا نیمه دی یو دې نیمه شوه، یوه نیمه شفعه شوه، دا 3 سله کو 4 به کو که نه الله به خوشحاله کو. نو تاسو وایه ثواب په ځای ګناه به وشي که ثواب به میلو شي؟ ولې د پیغمبر خلاف وشي؟ بس لویه خبره د الله او د رسول تابعداري ده. که ته دا کاڼې ولې په دا دیوال باندې نو څه چلو شو؟ شیطان خو پې نه لګي، څه وشو؟ کړاو دی وشو. لیکن لویه خبره د پیغمبر تابعداري ده. عبادت هغې ته وایي، شریعت هغې ته وایي چې هغې کې د پیغمبر تابعداري وي، هغې کې د الله تابعداري وي. او که ته د نیکۍ په نیت داسې کار وکړې چې هغې کې د الله او د رسول تابعداري نه، دې ته بدعت ویلې کېږي. دا غټه ګمراهي ده. بدعتي د خدای په نزد لوی ګمراه دی. بدعت د سنتو مقابل دی، د سنتو مقابل کار به نه کې. شریعت هغې ته وایي، دین هغې ته وایي. دا هم ګورې شیطان درته وایي جی دا کار وکړه که نه شابه. او دا غیر دین بنی د ثواب په نیت پې درته وایي دا څه وکړه شابه، ثواب به دې وشي مړه، ثواب به دې وشي، شابه تکله شه. نو ته به وایې چې خدای پاکه دا زیارت دی که نه او دا شمې ولې یو څه مړه ثواب به دې وشي. نیک سړی قبر بیا ډولی شي، ښکلی به شي د نیک سړي قبر ډولی که دا مالګه یو څه په دا زیارت کې کېده که نه رحمتونه پې ورېږي نو ته به وخورې د رحمت مالګه به وخورې. ګوره شیطان درته زړه کې دا ده چې دا نیک سړی دی که نه دا ورشه دا غلا پې راواله په دې خو بلا رحمتونه ورېږي او په دې مخ یې ممږه او په دا سر یې ممږه. دا شیطان درته خوښوي په دې دغه کې دا شیطان جټکې درکوي. که ته وایې یاره که داسې نه مړه په دې قبر د خدای رحمتونه نه ورېږي، په دې مالګه مو ورېد او په دې غلاف مو ورېد او په دې کاڼو مو ورېد، دا به ځان پورې مږم که نه. دا نه پیغمبر کړی دی. د پیغمبر مبارک نه لوی شخصیت بل څوک نه دی شوی. صحابو د هغه قبر سره داسې نه ده کړی. او د صحابو نه لوی مخلوق په مخ د ځمکه د پیغمبر نه پس بل څوک نه دی تیر شوی. تابعینو د هغې قبرونو سره دا چل نه دی کړی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منع کړی چې په قبرونو به ډیوې نه بلوي، دا منع دی، ډیوې به نه بلوي. او قبرونه به نبی علیہ السلام د قبر د پوخوالي نه او د چونه کولو نه منع کړی دی. نو چې اوس ما ته پیغمبر وي مې کوه او زه یم نه مړه برکتونه پې نازلېږي نو زه به خپل سوچ ته ګورم، د شیطان دی وسوسې ته به ګورم که د پیغمبر تابعداري به کوم وایو تابعداري به پیغمبر تابعدارۍ کې ګټه ده، ټول شي کې نشته. عادت چل نن سبا داسې خلک بعضې راوتلي د پیرې دعوې کړي، د پیرې خلک د دنیا ول بربند ناستی بربند جامع مکمل استی وي، نه کمیس ته او نه پرتوشته. ننګا صاحب، ننګا سرکار، نوم یې ننګا سرکار دی، بربند بابا. ننګا سرکار معنا پښتو کې څه دي؟ بربند پیر، بربند بابا. دنیا والا روانه څوک ځي څوک له پچا چاله پچا ډب ورکوي او چاله پملا ډب ورکوي او خلک وایي جي خدای ته رسېدلی دی. هلکه ولې خدای ته ورسېده؟ دی خو مونږ نه کوي، دی خو مونږ په مانځو نه لیده. مړه وایي ته څه پوهېږې دی خدای ته رسېدلی دی، د مونځ ته ساجت شته. بغیر د مانځه او دا څه نه زما د په ذات ته خدای قسم وي که خدای ته ورسېد.
نبی علیہ السلام فرمائی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. زه خو نه وایم چا چې قصدن مون پرېښود د کافرانو کار یې وکړ، بلکې احمد ابن حنبل دا معنا کوي چا چې قصدن مون پرېښود کافر شو. نو پیغمبر وای د کافر کار یې وکړ، پیغمبر وای کافر شو، پیغمبر وی د کافر، امام صاحب وی نه کافر کیږي نه، خو د کافرانو عمل یو که کافران مونږ نه کوي هغه عمل یو که. احمد ابن حنبل وی شافعي صاحب وی نه، وی کافر شو. نو ما ته پیغمبر وی دی کافر شو، ته خدای ته رسېدلی دی، مونږ ته حاجت نشته. دا شیطاني چال جی نه کنه بلو د پلانکي له په ملا ډب ورکړو زوی شوی و کنه، پلانکي له په شا ډب ورکړو څه چل شوی زوی شوی و کنه. اسوا صاحب له سړی لاړو وی مال یو تعویذ وکړه چې ماله خدای زوی راکړي. وی واده دې کله کړی دی؟ وی واده خو مې نه دی کړی. هلکه چې واده دې نه دی کړی زوی د کمې غواړي، نو چې واده مې وکړو نو بیا ستا د تعویذ ته پکې ساجت دی، بې واده زوی غواړو. موږ دقه سوچ شیطاني سوچونه دي. دې بربند دی هلکه دا ولې پیر دی چې ډوډۍ نه خوري، متیاز یې نه کوي. دلته په دې پېښور ښار کې یو زمانه کې یو کس و، پېښور ښار کې و. زه په خپله ما ته چا وي چې ډېر نیک سړی دی، ډېر لوی بزرګ سړی دی، بزرګ پیران الحمدلله نیکان شته. هغه دي چې هغوی د الله عبادت کوي، هغه دي چې هغوی چلې وباسي، هغه دي چې هغوی تا ته ذکر ښایي، هغه دي چې تا ته درود شریف ښایي، هغه دي چې ستا اصلاح وکړي. هغه خلق دی نیکان اولیاء چې دې ته ته وګورې او تا ته خدای را یاد شي، چې ته ورته وګورې تا ته څوک یاد شي؟ الله یاد شي. ته ولذې ښکلې ږیره دې پرېښوده، تسبیح دې لاس کې وه، ذکر دې شروع کړه، پیغمبر سره مینه دې پیدا شوه او د نیکۍ لارې درته ښیي. داسې اولیاء شکر الحمدلله ډېر دي. نو په بربنډو پیسې لپاره ګرځي. نو ما ته چاوي په دې پېښور ښار کې دی او پاوا ګرځي او چاوي پلان کې زه سکول کې مې لا سبق وي او چاوي په اوبو د پاسه مې ولید، مې ته راشه ملاقات له بلاړ شو. د یک سړی وي انسان دی چې ورلمه نو چرسیان ترې راته ودي، یو داسې بوی دی په هغه دوکان کې د چرسو بوی دی چې ما یې خدای او کم خوا تختم، چرسیان ترې راته ودي، چرسونه دي. نو خوا کې یو دکاندار نه مې تپوس وکړو، موچي سپلو والا، مې هلکه دا کاکا زبرګ دی؟ یو دا خلک داسې وایي. مې ته ګاونډي نو مې دی خو چرس کی. او وی دا خلک وایي چې دی او دسمات یې نه کوي ځکه زبرګ دی، دی لوی او دسمات یې نه کوي ځکه زبرګ دی. تاسو نه تپوس کوم د رسول الله مبارک نه لوی پیر او لوی بزرګ د زمانې او لوی شخصیت بل تیر شوی دی؟ نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي بازار کې هم ګرځي، یاکل الطعام ډوډۍ هم خوري او خپل د انسان چې کومه تقاضا یې هغه هم پوره کوي. دا دسماتې چلې صحابو ته هم ښودلی او په خپل هم حدیثو کې راځي کان اذا اراد الحاجة ابعد فی المذهب، چې او دسماتې به یې کو د کلي نه به ډېر لرې ته. نو که ته وایې چې پیر دې ته وایي چې او دسماتې نه کوي، ډوډۍ نه خوري، بربنډ به ګرځي، نو زه یم دا خو د حضور پاک طریقه نه ده، په دې لعنت ویلی دی. صحابه کرامو ټولو دسمات هم کړي، د هغې نه لوی شخصیات بنو، هغې ځانونه هم پټ ساتلي دي، بربنډ نه دي ناست او ډوډۍ ګانې هم خوړلي. په ډوډۍ نه خوراک د چا نه بزر نه جوړېږي، په دسمات نه کولو چا نه بزر نه جوړېږي. نو ما ته ګاونډي وایي خلک وایي چې دی او دسمات یې نه کوي. ما ته وایي د کوم ځای؟ مې زه 400 یم. وایي ما خصوصا مانځه نه پس نشي راتلی چې هغه د دغه شی درته وښیم چې څونه کوي. دا وایي قمقل خلک دي چرسیان، ټولو چرسونه سکي، نه مونځ شته نه روژه شته، روژه کې هم چرس کي، نه مونځ شته نه روژه شته. ای د مارونو یاد وساتئ، الله به خوشحاله و په هغه طریقه چې ما ته الله ښودلې ده، رسول الله مبارک چې کومه طریقه ښودلې ده په هغه طریقه کې به الله راضي کېږي. او چې ته هغه کارو کې زه نه ویم، رسول الله مبارک فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. زما دین کې چې چا یو نوی کار پیدا کو او زما د پیغمبر نه ثابت نه دی، رد دی، رد، دا به نه قبلېږي. دا شیطاني وسوسې. کله به درته وایي پلان کې سره علم غیب دی، ورځه د غیب علم چا سره دی؟ دا زمونږ دا وطن گزاره کوي، دا نږدې وطن. تاسو یې سند ته لاړ شئ نو حیران بشئ، توبې به وباسئ، توبې به وباسئ.
یو سړی و هغه به مونځ اودس نه کو او ښځه یې نیکه وه ښځې به ورته یاده خدای نیکبختي مونځ که بس وایي ما خپل پیر صاحب سره بیعت کړی دی به مې جنت ته رسوي روجې میاشت به شو هلکه روجې نیکبخته روجه نیسه ما خپل صاحب سره هغوی ورته مرشد پاک وایي ما د خپل مرشد پاک سره بیعت کړی دی بس هغه به ما جنت ته رسوي هغه ته زما هر څه معلوم زه چې کور کې دلته ډوډۍ خورم دې نه م خبرېږي زه چې دلته چای څکم هغې نه م خبرېږي ته چې ما سره خبرې کوې ښځې ته ګورې دا خبرې مه کوه زما پیر صاحب د نه خبرېږي خیره به درته اوس دا صفت د چا دي تاسو راته ووایئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لا اعلم وراء الجدار وی دیوال نه پورې غاړه ما ته پته نه لګي الله ورته ښایي دا حضور پاک معجزه ده ډېر څیزونه ورته الله د قیامت علامې هم ښودلې دي او ډېر پټ څیزونه یې ورته ښودلې دي په زرګونې یې ورته ښودلې دي هغې ته موږ د پیغمبر معجزه وایو دا حضور پاک معجزات دي نو دا ښځه به یې په څپېړه وواله اوس نیکبخت دی خوله به دې ګونګه شي پیر صاحب د نه خبرېږي که هغه هلته په خپل ځای کې ناست دی او دلته ته ناست دی واپسې خبرې کوې د نه خبرېږي تا نه خبرېږي وی خبرېږي وی ده نه به وایم دا ښځه یې هوښیاره وه وی داسې وکړه دې پیر صاحب له خو چې د ډوډۍ وکړه که رایوله که نه دې خپل کور له چې دا کور دې برکتي شي وی دا خو سړی خوشحاله شو چې د ښځه مې که خیري برابر شوه ډوډۍ والا جوړه کړه مریدان یې م راغلل او دې م راغی او چې څنګه راغې نو وروجې والا برابرې کړلې او ښځې سبا پیر صاحب له پخو وی چرګان به والا پخوم وروجې یو یو غوری کې به یو چرګ پروت وي دا به برابر وي نور ترکار یې ډېره ښه هغه چې هر څه برابر کړله دته یې ګدۍ ښه مدې داره واچوله او پیر صاحب مخې ته یې غوری کېښوده او سیزونه او مریدانو ته یې م واچوله دې ښځې دا چل وکړ چې د مریدانو ته یې ورته په غوری د پاسه چرګان کېښودل د پیر صاحب په غوری چرګ کېنښود نورو ته کېنه چې څنګه کېناستل نو مریدان هم غوسه شو چې لکه دا خو دې زمونږ د پیر صاحب حد تک وکړه ټولو ته دې په چرګانو په غوره باندې چرګانې ښودلې پیر صاحب له دې تشې روجې راوړه چرګ پې پاسه نه دی ښود او پیر صاحب هم له غوندې غوسه شو نو او دا مرید چې دی نو دې هم دغه شو نو پیر صاحب پوه شو هلکه وایي تا زما بېعزتي وکړه بېعزتۍ له دې راغوښتی یم زما ډوډۍ ته وګوره او دې نورو ته وګوره بس مرید لاړ او کوټه کې راواغېسته او ښځې ته یې ونیو چې تا ما ته پته وه ما خو یې که ته سمه شوې زما پیر صاحب دې منلی دی دا خو تا زما د پیر هتک وکوې ولې وی نورو ته د چرګان پیر صاحب غصه شو چې زما ډوډۍ څنګه ده نور ډوډۍ څنګه ده هغې ته د چرګانې ښودې دي او ما ته نشته وی ښه تا خو چې زما پیر د غیب عالم دی علم غیب دی ورسره کړ وی یو بلکل ورسره شته نو وی ده ته خو ما په روجو کې یو ګوته لاندې چرګ یې ښودی دی دننه غوری کې ورته شی پروت دی نو دې په روجو کې یو ګوته لاندې چرګ نه نی او دا هغه ځای نه ما دلته یې نی دا چل یې ورسره راغی پیر دې تا خو چې ما ته غیب هو ته چې کور کې څه کوې هغه ما ته معلوم دي وی ګوته دې روجو کې ور دننه که چې دننه یې که پکې چرګ پروت و دلته نه یې هلته یې نه دا غیب علم چا سره دی قل لا يعلم الغیب الا هو قرآن وایي زه نه ویم قل لا يعلم حصر دی حصر معنی څه ده د غیب و علم نشته مگر الله سره دی بل چا سره نشته بعض یو پیغمبر دی هغه ته خدای د مستقبل خبرې وښیي معجزه ده یو نیک سړی دی هغه ته خدای د سبا یو کار وښیي یو بزرګ دی یو نیک دی عالم دی هغې ته کرامت وایي هغې ته کشف وایي پیغمبر ته کېږي معجزه ده نیک سړي ته کېږي څه ورته وایي کشف کرامت ورته وایي خو دا نیک به څوک دا به هغه څوک چې د پیغمبر په نقش قدم روان دی پس پیغمبر په سنتو روان دی زما د قسم په ذات تعالی دین هغه دی چې ما ته پیغمبر ښودلی دی د پیغمبر په نقش قدم د قدم کېښود بس دا ستا دین دی دا سنت دی او که د پیغمبر د نقش قدم نه دی قدم بل طرف ته واړو دا دین نه دی بې دیني ده داسې ده که نه ده اوس مثلا ما ته به د کروندې چل خو زمیندار ښایي زه څه پوهېږم دین به تا ته رسول الله ښایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله او د الله د رسول تابعداري وکړئ او که موږ د علماو پسې روان یو نو دا عالم که د امام صاحب پسې روان یو د امام صاحب که د بزرګ صاحب پسې روان یو دا بزرګ صاحب ما ته د پیغمبر طریقه رانیولې ده بلکل چې د پیغمبر خبره درته وکړم منه یو امام صاحب درته پیغمبر خبره وکړي منه یو پیر صاحب یو نیک سړی صالح د پیغمبر خبره درته وکړي بلکل منه دا واسطه شوه ستا او د پیغمبر په منځ کې ښه اصل خبره د چا ده د پیغمبر او د ځانه خبرې به نه دا شیطاني وسوسې دي شیطان درته وسوسې
شابه دا چلو کا، شابه دا چلو کا، شابه دا چلو کا. دا مړیو شو او شابه زیبا او پر محرم کې با د په قبر باندې مسوره چه او دا لسمه د محرم ده او په دې قبر د پاسه به اوبه چه هلکه دا اوبه ولې چې وی حضرت حسن حسین تږي مړه دي. هلکه حسن خو پکې مه یادوه رضی الله عنه، حسین یاد کړه یوازې. نو ته دلته کې په قبر وباړې وغالته تږي مړ دی، نو خدای ته وګوره دا تنده د هغه په دې ختمېږي. وستی کېږي او نرې د روح افزا یو بوتل چاله خیراتي ورکا ویره دې ثواب خدای حضرت حسین رضی الله عنه ته ورسې. دا اسلامي طریقه شوه. اوس دا په قبر دلته وباړول او مسور په قبر اړول، دا ګناه شو، بدعت شو. ته د ثواب په نیت کې او که بوتل دې چاله ورکه خدای ثواب یې د ما پلار ته حضرت حسین رضی الله عنه ته ورسې. او یو جام اوبه دې چاله ورکړه تږي او یو کیلو مسور دې چاله ورکړه ثواب الله هغه ته ورسې. دا شریعت شو. حضور پاک له یو صحابي راغی وی مور مې وفات شوې ده، زما لږ خیرات تړی کېږي. نو مدینه کې خوږې اوبه کمې وې، یو کوي که خوږه اوبه اوچته وکنم وی بلکل نه، هغه یو کوي وکنه اوبې خشته خوږې راووتې. وی هذه لام سعد، وی دا د فلان کې د مور شوې. نو ثواب مړي پسې رسول څه ګناه خبره نه ده، دا ثابت څیزونه دي. خو که ته تختې باندې مړی ولمبې او د تختې واپخې، دا په شریعت کې نشته. ماشومان هم نه خوري، قسم دی وړو لا غالور کې بنتې دی وایي دا را تختې لوا. دا ښځه یو قصه نغر جوړه کړې او مې اورېدلي دي چې اوس وي بعضې مړي چې په کومه کوټه کې ولمبوي نو څلوېښت ورځې هغې کې شمع بلوي، وایي د مړي دا روح دلته راځي. دا ځانه قصې پسې دي، دا شیطاني وسوسې دي. زمونږ په دې علاقه هندوان تېر شوي دي، په دې علاقه هندوان تېر شوي دي. دغه هندوان هغه رسومات دلته پراته دي. نو مونږ ته دا شیطان هغه څیزونه نیغ نیغ کوي. ورونو یاد وساتئ، بیا درته ویم، بیا درته ویم، دین او شریعت هغه دی چې ما له ښکلي پیغمبر راوړی دی او د هغه په سنتو لاړ شم، به دا شریعت او دین دی. او چې د ښکلي پیغمبر د شریعت نه بل خوا قدم ایږدم، دا به دین نه بې دیني. الله دې هغه زمونږ نصیب کړي. نو خبره رانه لرې لاړه، خو دې پورې مې کوله چې هلته هغه شیطان خلک سپلی راوالي، ای ستا وایي هغه مور، ای ستا هغه خور، ای ستا هغه ښځه. نو په شیطان په هغه هلکه تا لا غزار نه دی کړی او هغه له د خولې نه درنه ګناه در باندې وکړله. نو بیا راغی داسې اسماعیل علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام ته وایي چېرته روان شوې؟ وایي بابا مې وایي چې قرباني وایي تا لالی، وایي چې د پلار به زوی لال کي، وایي هغه وایي چې ما ته خدای ویلي دي، وایي چې ویلي دي فبها، هېڅ خبره نشته، حلال مې دی. نو هغه ته بیا جړغونې شو، سترګو کې اوښکې راوستې چې دی به خفه شي، اوس به تختي ګوره چال چلی. نو هغه م یو څو کاڼي راواخېستل، غزار یې پرې 3 ځله دا عمل شوی دی. 3 برجې دي، مخکې برجې او 3 والونه دي. هغه دا الله ته خوښه ده، نبي علیه السلام کړې ده، اوس به مونږ به کوو. نو دا مې د شیطان چال درته ښوم، دا چال دی چې دی کوشش کوي پیغمبر دپاره، خو د پیغمبرانو خو الله حفاظت کوي. پیغمبران خو الله معصوم او پاک ساتلی دي. رسول الله مبارک یو ځل فرمایل وی چې کله یو انسان په ښه بده پوهېږي، شیطان یو بچی ورپسې ولګوي، قرین ورته وایي، قرین دې تر مرګه پورې له دې نه جدا کېږي. یو صحابي ورته وایي لکه قرین، وی د الله رسوله ستا شته یو شیطان تا سره شته؟ وی فرمایل بالکل ما والام شته، لیکن انا اسلمو، زه ترې محفوظ یم، زما ته الله حفاظت کوي. او بعض علما وایي چې اسلمه لفظ دی د ماضي صیغه ده، زما هغه شیطان مسلمان شوی دی. به هر کیف خو پیغمبران دا د شیطان د اثراتو نه خدای محفوظ ساتي. ولې پیغمبر بل ته دین ښیي، خدای مکه که د باندې د شیطان اثر راشي نو بیا به خلک وایي چې په خپله ګناه کې مونږ ته دین ښیي، او بیا به خلک په هغه ګناه کې هم تابعداري کوي که نه، ابه دین ګڼي. پیغمبر خدای د شیطان نه معصوم ګڼي. تاره د چال دی، د سکیم دی. مونږ یو خبره ډېره کوو، مونږ وایو چې یو سړی یو ګناه وکړي، مړه دا شیطان را باندې وکړه. یو شیطان یو سړي یو ځل په لاره مخې له ورغی، وی ته څوک وي؟ د شیطان یم. تا خو دې خدای تباه و برباد کړي، مونږ دې غرق کړو. ولې؟ په چا قتلونه کې، په چا جواری کې، په چا زناکاری کې. مړه لرې شه، زنا په خپله کوې او یادوې مونږه. ما یادې دا ټوپک د لمه لاس کې درکړه چې ډس پې وکړه، دا ګوته د لمه وچلوله، ټوپک دې په خپله په پیسو واقعي کالتوس دې پر ګوته دې په خپلو یادې ما. دا زنا چې کې زه کوم ځای ولاړ یم،
تا لیدې په خپله لګیا یې زناکاری کوې په خپله کنډر کې اغلا کې او یادې ما ګناه په خپله کې او ما یادې دا سړی م حیران هو واقع اب بیگ پرون چې د پردې شوتل ورې به په سر دې رابار کو ما د سره پیټ اوچت کړی په سر کړی مې د درد ما د سره لور چلولې چې دا شوتل نه مټه مې نیولې چې لاشه د پردې شوتل ورې نه نو ما ولې یادې وایي ګناه په خپله کې یادوې ما قتل سړی ته په خپله مړ کې کور ته په خپله ور ډاکاو کې او دا شیطان او دا شیطان وکړ شیطان وکړ تا لیدې ما د لاس راښکلې دي ما بوتلې د مټه مې نیولې دا به دې د قیامت پر ورځ وایي قرآن شریف کې له وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وی هغه لوی رب چې د سره کومې وعدې کړې وي رښتونې کړې وي ما چې د سره کړې وي ټولې مې درته خطا کړې وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم دې به د قیامت په جهنم کې به دا خبرې کوي نو دا سړی ورته حیران شو چې واقعي دا هر څه خو مونږ کوو دا غلغوپاړه خو مونږ شروع کړې ده او یادو شیطان نو شیطان خو پیش وی زما صرف ګوته راښکل دي نور کار دی خپل دی وی ګوته راښکل څنګه دی وی راځه نو بویه ته یو دکان ته دکان کې یو سړي شات خرڅول تللی نو دا شیطان یو شات په دې ګوته راواغېشتل په دیوالې داسې پورې کړل بس وی ګلما کار شو اوس تماشه کوه باقي کار ستاسو دی ما صرف ګوته راښکا چې ګوته یې دلته راښکې او چرمخکۍ راغلی یا بل شی راغی هغه شاتو پسې دلته کې د دکاندار پیشو ساتلی و دا دکانداران د مږو دپاره پیشوګانې ساتي او چې ټس چې ورمنډه یې کړئ چرمخکۍ ده یا هغه بل شی دی هغه یې خوړه دا چې بار نه کم شاتو والا راغلی دی دا د بانډۍ سړی د سپی ورسره دی هغه چې پیشو لیده ورمنډه یې کړې په هغه پیشو یې حمله وکړه او هغه یې ماته کړه دکاندار چغې کړې وي دا خو ما مګوله پیشو ساتلې ده سپی دي څه بیخ دي وځه ما پیشو دې پې مړه کړه خو بیا چې هغې تر څو سپي نه ونه پیشو هغه توره اوچته کړه چې ټس شوه سپی یې بېغمه کړه بانډۍ سې وي دا خو قیمتي سپی دی زه پرې ښکار کوم ځان سره کړه زما سپی دې مړ کړه توره اوچته کړه دکاندار یې ووه د دکاندارونو راغلې هغه بل یې ووه وایي دقه چل زما و صرف ګوته مې راښکلې باقي ټولې لانجې تاسو خپله وکړې ګنهګار دی ما ګوته راښکه بس دا په توره غوځېدله ما توره لاس کې ورکړه چې شابه وهه دې بل له توره ما ورکړه چې وهه نو یې لانجې په خپله کوې ټوله رامیتوبونه م خپله دي او شاید ما یادوې ما زما وروڼو دې وسوسه اچوي مونږ ورسره مدد کوو شیطان سره مونږ مدد کوو دې چې وسوسه اچوي نو زه لږ سوچ نورم ورته کوم نورم کوم که ما یو ځل د وسوسه واچوله او ما د پیغمبر په قول عمل وکړه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسوسه ختم د ما ته وسوسه د غصې واچوله سترګې راله راوپړسولې ما د پیغمبر په خبر عمل وکړه په ځمکه کېناستم یو جام اوبه مشکلې خبره ختم نو زه خو ورسره مدد کوم زه نعوذ بالله ویم نو بس کم نه په ځمکه کېنم او د شیطان هغه خبرې له توجه ورکوم او ړکې ورته سوچونه کوم نو دا ما شیطان سره مدد وکړه که مې ونه کړ دا مدد د شیطان دی په مختلفو طریقو راځي الله وی ان الشیطان لکم عدو ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا د دشمن په نظر ورته وګورئ دشمن یې وګڼئ دوست یې مه ګڼئ مونږ لوی الله زمونږ دوست دی لوی الله زمونږ محبوب دی مونږ له دا هر څه الله راکړي دا ښکلی شکل مونږ له چا راکړی او دا مسلماني چا راکړې ده الله راکړې ده مو پرېښې ده هغه ښکلی خدای م پرېښې ده بچي راله خدای راکړي ما بكم من نعمة فمن الله څه چې نعمتونه دي الله درکړي ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی د عزت د روغ صحت د بچو د مال د شکلونو د دې هر څه خزانه ما سره ده او په یو اندازه د خزانې نه نازلول کوم هغه لوی خدای م پرېښی دی هغه ښکلی پیغمبر چې د هغه موږ سره څومره احسانات دي دا زمونږ ایمان د حضور پاک مبارک د برکت نه دی زمونږ دا شریعت او دین د هغه د برکت نه دی هغه مو پرېښی دی شیطان وغښتی شیطان پسې روان یو د هغه په نقش قدم لا تتخذوا خطوات په شیطان په قدم مه ځئوئ الله وی او موږ هغسې هغه پسې روان یو او بانه کوو شیطان 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 هغه د پرېږدي نه په خوب کې دې هم شرمه څونه خطرناک خوبونه چې خلک ایني دا خطرناک دا شیطان ورته خوبونه اچوي په خوب کې دا خطرناک خراب خوبونه ایني دا شیطان وسوسې یو سړی هغه به کټ کې مچازې کول ښځې ورته وی بس یې که کنه د خدای نیک بختن وسیلې وشو
اوس پورې دا شی یا ښځې وي زه قصدن نه کوم خو شیطان راشي او رادمټه مې ونیسي وي دلته متیاز وکړه چې زه کوم کټ کې مې کړی وی دا باندې شیطان کوي وی دا خو ډېر ناشنا شی دی داسې یو سړي سره د یارانه ده چې هغه څه هر څه معلوم دی او ته پیله متیاز در باندې کوي هره شپه دله راځي وي هره شپه راځي وی که بېګا د راغی خزانه ته یې وغواړه وی داسې به وکړو چې بېګا له شیطان نه یې موټی دلته متیاز یې وکړه د مړه وي بلا مدرې را باندې متیاز یې وکړې نن به ما له خزانه چېرته ګورې وی بلکل داسې خزانه چې په پیسو دې موړ کړم راځه راپس اوس دې خوبي نه ورپسې روان شو هلال په بینک کې وروسته وی صاحب دا پیسې دي دې لګیا دي خو خوب یې نه کنه د پیسو نه څادر ډک کړو چې ډک یې که او په اوږې کوي څوک مې زه اوس کنه په باروزه چې دې را روان شو څوکیدار یې پرې راویښ کړ چې هغه یې پیسنګ را پاسو هغه را منډه کړې ټوله خزانه دې یوړه د چې دې شیطان ته وي څوک مې دیوال ته ټوپ کا د دیوال ته ټوپ کړي شاته څادر د پیسو را لوړې او دیوال ته ټوپ څوکیدار ته شیطان یې خپې لی ونیسي هغه د خپې نه ونیسي او څوکیدار یې لاندې را کاږي او دې بره ځان را کاږي دې شیطان ته وي خدای دې تباه کا هم دې را باندې غلا وکړه هم دې را باندې سړی را ویښ کوم دې پې د خپې اوس څوک هم خلاص مې کوې غول پې وکړه دې به دی له پرېږدي خو چې د بره نه یې غرض ورکړه که نه او را ویښ شو نو کټ کې یې کړی هغې خوب لید کټ یې ټول لړلی ښځه ورته خدای دې بې خو باسه نو نور کله به یې تش او دسماتې کو نن دې لوی او دسماتې راته کټ کې وکړه دا دې څوک وي خو تا وي چې شیطان نه خزانه وغواړم شرموي دی قسم په خدای شرموي په دنیا کې هم رسوا کوي او په آخرت کې دا ښځې څونه شرمولي چې دا سرونه یې وله سر تور کړي دي که نه دي څونه ښځې شرمولي دا لاسونه یې وله لستوڼي کټ کړي دي دا ښایسته ښکاري لاس کټ که دلته ته به ښکلې ښکاره شي دا سر دې کټ که دا ویښته ښکلې به ښکاره شي دا پنسۍ دي اوچتې که چې دا لاندې ګیټۍ او دا نلۍ دې ښکاري ښکلې به ښکاري ته رښتیا ووایه وی شرمولې که وی نه شرمولې دا شیطان خویندې یې راله وشرمولې لوڼه یې راله وشرمولې میندې یې راله وشرمولې دې بوډیګانو ته نه ګورې دا په ودونو کې چې ګډېږي لاسونه یو خوا او بل خوا او لاسونه او خپې په نکریزو لړلې دي او شونډې په دنداسه او په خوله کې یو غاښ نشته دا جورابې مخ یې نیولې دي او ګډېږي او ګډېږي او کډېږي او چغې وایي دا ګناه نه کوي او چې دوه ورځې تېرې شي نو بیا انګور سره یې په پردو نه نښتي دا د شیطان میندې بوډیګانې وشرمولې پردي هلکان په دې لاره منځو یو کس د موټر نه بار راوتي په شیشه ناستي هغه کړکۍ کې ناستي او لاسونه لقی خدای دې بې خو باسه واده بجلیګر مول صاحب قواره واده نه چا دی شرمول چې ځان چا شرمولی څوک په ټرک کې او څوک د بس په سر باندې ګډېږي به ولې پنځه نوړی روجې دې خوړلې دي غټې روجې هغه څښه دومره په ځان نه پوهېږي شیطان په دې خلکو نخرې وکړې نخرې په ښځو یې نوکونه اوږده کړي دي بیزوګانې ته جوړې کړي دي هلکانو نه جینکۍ جوړې کړي دي ښایسته ښکلی هلکان د جینکو جامې او د جینکو لباس او د جینۍ نه هلک جوړ کړی دی هلکان هم په شرمونو شرمون نو دا ورسره موږ مدد کوو هغه صرف ګوته راکاږي مدد ورسره موږ کوو لوی الله باخلو د الله رسول باخلو شیطان به ناخلو څوک بالو الله و رسول زموږ محسنان دي رسول د رسول خلیفګان علما دا موږ ته نیغې لارې ښیي د جنت لارې ښیي شیطان دې په دې بل طرف ورچي او په مختلفو طریقو دې رسوا کوي یو سړی د دیوال سوري ته ملاستو ودو شیطان راغی پیسو پاسوئ دیوال در باندې راغورځېږي دی چې څنګ پاسېده او لږ دې خوا چوډس چې دیوال پې را پرېوت دیوال چې څنګه را پرېوته نو دا سړی ورپاسېده بوډا ته وایي خدای د سره خو که تا خو د لوی غم خلاص کړم خره چې دې پاسولم یعنې دا دیوال به راباندې پروت اوس په مړو ته څوک یې خدای د سره خو وایي د شیطان یم نه یاره شیطان ته ګوره د خیر کار ته ګوره ته چې ته څوک نیک سړی یې ته شیطان نه شیطان چا سره ښه کوي وایي ما خو د سره ښه نه دي کړي وایي دا د خو به دې پاسولم که دې نه وي پاسولو به مړم خدای دې وي بې خو باسه بد مې را سره وکړ وایي څنګه بد دې وکړ وایي که ما نه وي پاسولو دا دیوال را باندې را پروتی وي اوس شهید کېدې د شهادت نه مې بچ کړی شهید کېدې تا به هم په جنت فردوس کې راته مټې والې ګوره دا د بیل سکیم او سازش
هلته د مکې مشرکانو چې کله میټینګ وکړه په دارالندوه کې د حضور پاک خلاف، لوی سازشي دا حرامي دی. یو کس وی د وطن نه به وباسو، شیطان پاسید د یو شیخ نجدي په شکل راغلی، نه وی د ډېره پسته خوږه ژبه ده، ګورې که باره م وایسته ځان له ملګري به پیدا کړي، حمله به د باندې وکړي. بل کس پاسید وی جیل کې به یې واچو، شیطان پاسید وی دا ریم غلطه ده، که جیل کې م واچو لوی قوم یې در نه به اخلاص کړي. بل پاسید وی مړه به ابو جهل پاسید وی مړه به کو کنه، دا شیطان پاسید وی زنده باد ابو جهل زنده باد، دا ډېر بهترینه ری ده. وجنه به څنګه یو وی څنګه به وجنو، بلا قوم دې بدل به بیالي. وی زه راته چل خیمه، وی د ټول قوم مشران راغونډ شو په شریکه په حمله وکړې، نو قوم به د چا چا نه بدل اخلي. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دې سکیم جوړ که سازش یې جوړ که د رسول الله مبارک خلاف، شیطان پکې مرکزی کردار ادا که، مرکزی کردار. هلته رسول الله مبارک ته الله حفاظت وکړه. وی دا سازشو شو او دا چلو که روغ سالم ته خدای وویسته او شیطانانو ورته کتل. بخاری شریف کې حدیث ته دی دومره خواري او محنت کوي چې ډېر اندازه ولګوي، دومره محنت کوي چې دې پړی جوړې کړي د یو د بل د پاسه دغسې. نبی علیه السلام مبارک دا ګوتې داسې کړې، وی د یو د بل د پاسه پړی جوړه کړي، نو اسمان ته ورسي. نو په اسمان کې چې فرشتې کمې خبرې کوي چې سار له بدا کیږي بل ورځ بدا کیږي، الله خو دا کارونه اکثر د فرشتو په ذریعه کوي. باران به کیږي فلان کې ځای کې، د فلان کې زوی به پیدا کیږي، د فلان کې بدا کیږي، دا به کیږي. دوی کوشش کوي چې هغه خبرې راغلا کړي، د اسمان نه هغه خبرې واوري او هغه راغلا کړي. اوس ګوره دې خوارۍ ته ګوره، نو هغه بله چې کوم ختلې د سر ته هغه کوشش کوي. دا ګوره زه نه وایم، حضور پاک وایي بخاري شریف کې حدیث دی، خبره یې واورېده چې راوویرېدل، هلته خو الله فرشتې مقرر کړي دي، هغې به شغلې راوړي، چې شغله پرې راوړي دا ټول وسوځېږي. دومره خواري ورته پته ده چې دا شغله را باندې راوړي، او ممکن ده چې بچم شو، ممکن ده چې هم سوځو، بیا مغه خپل کار کوي. یاره ته وایې دا څنګه کوي؟ نو دا خلک چې دا غلا لځي نو ورته پته نه، ممکن ده ګیر شم، ممکن ده کور والا را باندې را پاسي او مړ مې کي، هغه پلان کې غل پکې مړ شو، زه پکې مړ شم، او بیا هم لګي هغه پیسو ته نظري. دا قرنګي دی بیا مغه خپل کار کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دی ووري کنه دا خبره په یو ټکی دته پارسل کی، فورا دته میسج کی، میسج دته موبایل والا قصه ده، دلته راولېږي، بیا دلته زی ورپسې دا چې اوري فورا بل ته رسي، هغه بل ته زر چې دا کار بکیږي. نو کله په هغه شغله راشي نو ټول وسوځي، خبره لاندې راونه رسي، او کله په شغله راشي خو یو خبره نیمه لاندې راورسي، ابر اوسوځي خو لاندې یو خبره راورسي. نو چې راورسي نو د دوی کاهنانو نجومیانو لذي کاهن ته بیا په وخت کې ورچي، وي د فلان کې سړی بزوي کېږي، په فلان کې روز به باران کېږي، په فلان کې روز به دا کار کېږي. نو خلک خو دوی له راځي که نه، نو دی هغه یو ټکې وایي نو هغسې خوشي، نو بیا خلک. نو نبی علیه السلام یوه خبره هغه ده چې هغه د پیري په ذریعه، د شیطان په ذریعه د دله ته راغلې ده، هغه رښتیا ده، سل ورسره دروغ یو ځای کوي. خلک وایي مړه هغه پرونی خبرې ټیک نه وسه، دنیا والا روان وی دا چې کوم یې ټیک وي دا هغه خبره چې هغه شیطانانو راغلا کړې ده، د دړ دی ور مخامخ کړي، دا د محنتونه دي. یو ځل حضور پاک ته صحابي وی سیف فلان کې سړی د سار پاسی نه منزله نه پاسی، وی ذاک رجل بال الشیطان فی اذنه، وی دا په غوږونو کې شیطان متیازه کړی. نو بعض علما د حدیث دا معنا کوي، وی چې شین شیطان نه ښکاري متیازم نه ښکاري، په دغه وخت کې ولا متیازه کوي. ګوره دې متیازم کوي په دغه غوږونو کې، متیازم موږ نه ورونو، دا خو د چالونه دي. ابو جهل لخر بوته او په بدر کې مخامخ خودرو، او بیا د یو بوډا کورس په شکل راغی. ابو جهل ته مې یریګا زما 3000 لخر را روان دي، وی الکه ستا لخر خورو نه رسید، وی د دې بغر نه پورې غاړه دی، اوس به راورسید. ابو جهل مرګرو ته وی چې 3000 د لخر را روان دي. شیطانو دغه سړي قوم په شکل په سړي په شکل، او چې د صحابه و مدد له فرشتې رالی، 3000 فرشتې رالی. لاول 2000 راغلی وی، لاول زر راغلی وی، زر
1500 د جبريل علیہ السلام په قیادت کې او 1500 د میکائیل علیہ السلام او دا باقی وته الله په انتظار کې نو لوي کچرته د دې کور دغه لخر راغی نو دا نورې بم راشي ځه صحابو کې انتشار خور شو چې صاحب کور ول لخر راولي او چې څنګه فرشته را لیکنه شیطان خو فرشته پیجندنه خو په پیدا ابو جهل نه لاس راخ او چرته ده ان یرا ما لا ترون اوس بده ته پته ولګي زینم تینینه ور مخامخ میکړي اوس به پته ولګي لاس تراخ کې لاړه وې جنگل او یا کس مردار شو د مارونو دار د چالونه دي سکیمونه دي سازشونه دي اوس به بچکاو ته ځان څنګه د شیطان د سکیم او د چال نه بچ کېدو طریقې درته خې د بچ کېدو یو طریقه خو دا ده چې پهلواني وکړي پهلوان سره به په پهلوانۍ ور دی فل پهلواني وکړي دې درته څه وایي دې درته سهار وختي وایي چې لا وختي دې مه پاسه د شپې نه دې سوچو چې تهجد لو پاسم دې درته وایي یارم بس سهار له به پاسې زه دا نن شپه پکې ګورو مقابله او قذر پاس خبره خلاصه شي بیا دې درته څه وایي د مانځه ټایم دی جمع مانځل ازم وایي زه لا خو وختي لري صبر وکړه ګړی ته وګورو بیا لږ ساعت تېر شي زه پا بسې لا خو وختي لري بیا لږ ساعت تېر شي یاره اوس خو چې ورځم جمع به ولاړ چې دا اودس کوم مونځ به رانه شوي د لږ ساعت پس په پاس بیا وایي زه یاره بس اسم جمع شو لږ ساعت پس په لاړ شم بیا چې دی وایي زه یاره اسم نور چې اوس اودس کوم نور به خطري قضا به وکړم دا د سازش دی ته بس چل کې چې ته څنګه پاسې دله به د سوچ موقع نه ورکې زر پاسه د سره سوچ مه کوه والله که په سوچ یې ته وګټې د هغه دونه غټه تجربه ده دومره غټه تجربه چې هغه د بوش نه او د اوباما نه غټې ډیګرۍ اخیستې دي هغه د دنیا جاپان ګمراه کړه د دنیا لندن خلک او دا ټول کافران یې ګمراه کړه ته ورته څه شی د سره به د سوچ مقابله نه کې که د سوچ مقابله دې وکړه دله دې لږه موقع بیا ته نه شي کولی کار دله به سوچ له موقع نه ورکې زر به پاسې دا پهلواني دسته کم کار چې د نیکۍ په مقابله کې دی راځي بس نیک نیکي کوه او چې د ګناه کار درته وي مې کوه دی مقابله شي او څه طریقې موږ ته نبي علیه السلام ښودلي سهار وختي چې پاسې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یاد بمی څنګه دی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا سر سل کرتا وای دروازه بد شیطان دا سر نه محفوظ دی عبادت سره به مشوق په نور زیاتی شیطان دا سر نه محفوظ دی دا یو شو دویم دم سره سار درې ځله اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون خدا بدل یادای سو دار سبا مونږ مليان کو دې سره دا چلو کې چې په کم جمعات کې ستاسو امامان دي دا غوینه ولي کې او یادې کې یو ټکی به ماته وخایا علماء له ټولو لور دي یو ټکی برته وخی اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون درې کرته سار او درې کرته ماخام دا وایا د شیطان نه بم بچي او بعضی بیماری د شیطان د ټونګې د وجه نه پیدا کیږي غیر هم بچي دا خطرناکي بیماری د کینسر شو دا زیړې شو یا دا دانی مانی دا سخا بیماری کې راځي دا شیطان رزیل پاغه نه کو کې د تلاړې تو کی ډېری بیماری د شیطان د ټونګې نه پیدا کیږي هغه نه بچي درې ځله سار دې ځله ماخام او دا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا ملکه علماء نو لیکه درې ځله سار او درې ځله ماخام نو دا زهر او دا سر نه به خدای محفوظ ساتي شیطان زهر چي زهر دا لاړې دا متیاز زهر دي دا باز سړی وي زما زخم سخا شو او کینسر شو او زما بیماری کې کینسر شو دا د دې سپیره د وجه نه دی لاړې تو کی دی لوی او د سماعت کې د لپاره دغه زخم کې دا درې ځله سار چې پاسه آیت الکرسی وایه ماخام چې سملې آیت الکرسی وایه سار او ماخام آیت الکرسی دا خو مې یادې قدم نه دی یاد نه مړه تاسو صرف بیا قربان یاد کړی هغه ټول یادولی شي دا نشي یادولی دا یاد کې د علماونه آیت الکرسی سار چې پاسه وایه او ماخام چې پاسه د شیطانانو د پیریانو نه به خدای پاک محفوظ ساتي
دا په دې بره د سکیمونو نه بچ ساتئ. بل نبی علیہ السلام فرمایي چې ماښام بانګ ووایي ماشومان بار مه پرېږدئ. ماښام بانګ چې کله وایي ماشومان بار مه پرېږدئ چې شپه پخه شي خیر دی که بیا دي. دې وخت کې شیطانان راخورېږي د ماشومانو کې مرضونه پیدا کوي. دا بېله طریقه شو. ماښام نه پس به نه پرېږدئ او چې بیا شپه لږه پخه شي خیر دی که بار وځي. بله طریقه څه ده چې ور دروازه جرنده کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. ډوډۍ خوري بسم الله وایا. دروازه بندې بسم الله الرحمن الرحیم وایا. زه خطا شو. دروازه بندې وای بسم الله الرحمن الرحیم. ډوډۍ خوري وی شیطان د سره لګیا دی ګوتې وای. شیطان پلیت د غولو لاسونه در سره وای. نو ډوډۍ دې څونه ګنده شوه بې برکته شوه. وی بسم الله الرحمن الرحیم. چې ډوډۍ خوري او بس کې وی بسم الله الرحمن الرحیم. نو پاک شی به خوري نو شیطانی سر بنی کنه. دروازه بندې بسم الله وایا. گاڑی کے کہنے بسم اللہ وائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفوظ برس ہر کار شروع کے بسم اللہ وایا. اللہ وے دل سر تا پورا رسائی. پیغمبر وئی کم کار کی شروع کے ہر کار گاڑی تخی سیکل موٹر سیکل وے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر تا بسالم رسی. شیطان دتا اس تخصان نشی رسی. دا واڑا واڑا دمون دی خطرناک خوب دیولی خطرناک. درې ځله وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او هر ځل سره ګس طرف ته لاړې توکه هیڅ اثر بني. دا د حضور پاک وینا. نو دا د شیطان د سکیمونو په دې څیزونو بچ کېږي. د قرآن شریف لږ تلاوت کوئ او که ډېرې تنګ کړئ دې زړه ته دې ناستې نو ذکر وکړه لا اله الا الله. تسبیح والا لا اله الا الله الا الله الا الله لا اله الا الله. نو دې پنجې وباسي تزرانه تخت. او کته غیبت کې او د مسلمان بد وینو دا شیطان ته نور بلنه ورکه. نو شیطان چې دی قرآن شریف کې الله وایي بعض خلک ډېر زور ور دي. الله وینا ان کید الشیطان کان ضعیفا. دا څه دی ان کید الشیطان کان ضعیفا. د شیطان سکیم ډېر کمزور دی. ډېر معمولی څه یو پیټ یو ډېر مشقت غواړي. د شیطان سکیم ختمه معمولی غونډه شی دی. خو لږ یو پټه همت بکې بغیر د همت نه کار نه کی. خلاصه دا درونو علماء سره صالحانو نیکانو سره او د دین په لار کې او د قرآن سره او د دې کې مدد وکې او د الله طرف ته چې څوک درته الله ته او د پیغمبر ته توجه پیدا کوي هغې سره ناسته کوي. د غلط مجلس څه ځان وساتئ. رب العالمین به مو مدد کوي انشاءالله. دعا وکړئ. یو وظیفه ده چې سړی په جومات ته ځي او په لاره کې ځي صدقه دینا ہے تو یہ تو مردوں کے لیے ہوگا نہ یہ عورتیں کرتے ہو کیا کریں گے. خځې خو جومات ته نه ځي کنه. هغې دپاره خپل تسبیحات دي. تسبیحات فاطمي ورته وایي. هر مانځه په سبحان الله 33 کرتا او 33 کرتا الحمدلله او 4 کرتا الله اکبر. تسبیحات فاطمي ورته وایي. هغې باندې ښځې عمل کوي الله پې ورله پوره اجر ورکړي. زیارت القبور خو ما تیر ځلم ویلې وه. ما خو بیان کړی دې متعلق مې ویلي مړي خیرات ثواب بیان مې هم درته وکړو. جمعې په شپه باندې یو حدیث کې راځي مشکات شریف کې شته جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ وفات شي الله ته د قبر عذاب معاف کړي. دعا وکړئ رب العالمین ته زموږ نه راضي شي. خدای د شیطان د سکیمونو سازشونو چالونو نه په حفاظت کې وساتي. دا یو څو کسان وفات شوي دي. دا نوید خان وفات شوی دی. دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. لوی سفر الله د راحت وګرځوي. الله وارثانو له صبر ورکړي. الله وارثانو له صبر ورکړي. لوی صدمې د برداشت کولو الله توفیق ورکړي او الله ولا اجر ورکړي. دا زموږ د ولی محمد ورو هغه بچی وفات شوی دی. هغه ته هم دعا وکړئ چې خدای مغفرت نصیب کړي او الله ولا صبر ورکړي الله ولا اجر ورکړي او خدای پاک د نورو فتنو مصیبتونو په امن کې وساتي. او پرون زموږ د بکرو بابا کې د هغه بل ورور د هغه عبدالرحمن بی وفات شوی دی. هغې ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات دي الله ټولو مغفرت نصیب کړي. الله ته زموږ نه راضي شي. خدای څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. خدای موږ د نبی علیه السلام په نقش قدم روان کړي. د شیطان د چالونو نه مو ساتي. که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. یو خبره مې یېره شوه 6 تاریخ باندې سبا نه بله ورځ د اتوار په ورځ سبا نه
بل ورځ زمونږ په عیدګاه مدرسه کې د بخاري شریف ختم وی دستربندي ده د طالبانو او د بخاري شریف ختم دی او هغې کې اخیری دعا ده. نو تاسو ټول مسلمانانو ته دعوت دی چې هغې کې انشاءالله شرکت وکړي او نورو دوستانو ته مو ووایئ ځکه زمونږ د احادیثو مبارکو اخیری مجلس دی نو د قبولیت یې ډېر لوی امید دي. نو تاسو دوستانو ته مو ووایئ تاسو ته هم دی. نو پروګرام به مونږ انشاءالله 8 بجې شروع کوو. نو تاسو کوشش کوئ چې داسې 8:09 بجو له ځان راورسوئ انشاءالله او دعا مو کوئ چې الله په خیر او عافیت باندې وکړي او زمونږ د کلي د خلکو د علاقې د خلکو چې زمونږ د طالب علمانو سره کومه مدد کړې دی او کومه تعاون یې کړی دی الله د هغوی لم د دواړو جهانو اجرونه او برکتونه ورکړي او خدای ته زمونږ نه راضي شي. الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای که دې مجلس کې څوک بیماران یا په کورونو ټول له شفا ورکړي زمونږ روحاني شفا نصیب وګرځولی کې څوک کاروبارونه کوي څوک ملازمت کوي څوک زمینداری کوي الله ټولو له په خپلو کاروبارونو کې برکت پیدا کړي رزق حلال هم فراخه نصیبه کې او د آخرت ګټې هم نصیب وګرځولی کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 497 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو بیان واورېده د شیطان د سازشونو او سکیمونو بیان. دا بیان په 2 کیسټو کې مکمل شو. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. د مدینه د وطن دل بر یادیږي زما په انتظار عمر تیریږي زما د مدینه د وطن دل بر یادیږي زما په انتظار عمر تیریږي زما د انتظار په میرو تنها رواني مزه په بیابان د هجر پاتی حیرانی مزه سمر کوشش کوم سفر اگدیگی زما پا انتظار عمر تیریگی زما د مدینی د وطن دل بر یادیگی زما پا انتظار عمر تیریگی زما ڈوبیے د ہجر پلوی عظیم دریاب کی ما بہر وتی نشما نخط گرداب کی ما ڈوبیے د ہجر پلوی عظیم دریاب کی ما بہر وتی نشما نخط گرداب کی ما سمر کوشش کوم بس دے کشتی د صبر دل تا ڈوبیگی زما پا انتظار عمر تیریگی زما د مدینی د وطن دل بر یادیگی زما پا انتظار عمر تیریگی زما سینہ غلبیل د زما د فراقت پغشو حسن د یار وشتیم د نزاکت پغشو راکړه مرهم د وصال زړګي خوږیږي زما په انتظار عمر تیریږي زما د مدینې د وطن دل بر یادیږي زما په انتظار عمر تیریږي زما د منتها نبرا اولا مکان تتلے
آغا سرور مدنی زیاد دہر چانخ کلے قسم کا یوزرہم زرنہیری کی زمان پا انتظار عمر تیری کی زمان دمدینی دوتل دل بریادی کی زمان پا انتظار عمر تیری کی زمان خودے چی صفت کری دا چاہ زار شمغیخ کلینا کلب ورشمز گڑی مومن کلینا خودے چی صفت کری دا چاہ زار شمغیخ کلینا کلب ورشمز گڑی مومن کلینا غلام حبیبی یمز چتن کڑی گی زمان پا انتظار عمر تیری کی زمان دمدینی دوتل دل بریادی کی زمان پا انتظار عمر تیری کی زمان بعد صبا یار تمہیں یا سلام بعد صبا یار تمہیں یا سلام پاک نبی سردار تمہیں یا سلام بعد صبا یار تمہیں یا سلام